وقال ملائكه امام بدعا کوي مقتدیان به امین وي امام به سوره فاتحه وي مقتدیان به اوري او اخر کې به امین وي دا څنګه چې امام سوره فاتحه وي په مانځ کې مقتدیان به لګیا شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اسكنوا في الصلاه په مانځ کې خاموش پاتې کی قران کریم فرمایي چې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا چې کله قران لوستل کېږي تاسو ووري یو سړی و چې دا امام سرن تلاوت کوي په پټه باندې تلاوت کوي نو څوک ما وانصتوا قران وي خاموش پاتې شي کاوري دي شي نو ووري او کنه شي اوري خاموش پاتې شي لعلکم ترحمون چې تاسو باندې رحم وکړي شي دلته الله تبارک وتعالى فرمایي اجيبت دعوتكما تاسو دوه دعا قبول کړئ شو حالانکه هارون علیه السلام دعا نه کړې امین ویل دي نو معلومه شو چې کله امام دعا کوي یا یو مشر دعا کوي یو دعا کوونکی دعا کوي نو نور متعلقین ناس په هغه باندې امین وي نو دا داسې شو چې لکه د امام قرائت د مقتدی لپاره کافی ده او دا شان دي د موسی علیه السلام دعا د هارون علیه السلام لپاره کافی شو یوازې موسی علیه السلام قال موسی یوازې موسی علیه السلام دعا کوي الله تبارک وتعالى فرمایي چې اجيبت دعوتكما تاسو دعا قبول شو او دوه سيزون هدایت فرمایي فاستقیما ولا تتبعان یو خدای استقامت اختیار کړي او دویم دا چې د دعا کې تاخير راغی نو بیا جلبازي مکوي تقریبا د دې دعا نه 40 سال پورې الله تبارک وتعالى نور مهلت ورکړ فرعون دغه لخر ته هغه نه پس الله تبارک وتعالى چې دا هلاک کړو خو سلوي کالو پورې ولا مهلت ورکړ شو